بسم الله الرحمن الرحيم. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. دا سورة قصص دی. فارا شلمه ده. فارا چې دا شلمه ده. سورت دی اتویستم دی. آیات چې دی یو کم 50 دی. په دې آیات کې نن دا بیانوي که څوک ځان ته مسلمان وي یا د الله پر قرآن ایمان وي، نو د نبي علیه السلام په دور کې چې کوم مذهبي خلکو په یهودو کې 1 فرقې او په نصارا کې 2 نور هم ډېرې وې، خو دلته رب کائنات و نبي ته وایي چې کوم د الله له طرفه کتاب دی، لکه تورات و انجیل او د الله کتاب د قرآن. اوس که چیرې روایتونه وایي، نو به الله ورته ویلي وای چې تی د موسی علیه السلام حدیثونه راوړئ یا د عیسی علیه السلام راوړئ یا د داود علیه السلام حدیثونه راوړئ. رب سور ته وایي چیلنج ورکوي، لکه اوس یې وایي یاره ته د الله قرآن بس خالي ستا په خولې کې د الله کتاب دی. ای د جاهلو زو، د الله قرآن لاریب کتاب دی. ستا بخاري او مسلم سیاه چې تاسې ورته وایي دا کې منګړتې خبرې ستا، که ته ومنې کافر کېږې. ستا په بخاري کې د بزوګیانو دپاره رجم راغلی، ستا په بخاري کې چې دا ته ستا پر ایمان دی. موږ هغه روایتونه منو چې د الله د قرآن په تایید کې وایي لوی سړی دی، ځوان سړی دی، یو ښځې له ورځي 10 واره یا 15 واره تیرې وي، هغه د دې عضوي کېږي. نو دا د الله د قرآن خلاف دی. الله وایي په 2 کاله کې که یو ښځه ماشوم ته کوي دا عضوي کېږي. حنفیان، دیوبندیان، پنجپیریان، بریلیان په دې سره کافران دي چې د الله په قرآن کې وکشني ته 2 کاله تاییدوي. دغه بېمانان وایي 2.5 کاله. په ګرده قرآن کې، په ګرده حدیثو کې چې دوی یو کس سره مني، دوی د یو روایت پیش کې چې 2.5 کاله. اوس که ته ورته وایي کافر دی، پر ځان بده لګوي. نو په هغه زمانه کې صحابو به دغه اهل کتابو ته ویل، چې ورته وویل دا د الله کتاب دی، مخکې مې پروت دی، د جمعې ورځ ده. الله وایي قل ای پیغمبره ورته ووایه ځینې بیریږه مه، فأتو پس تی راوړئ بکتاب یو داسې کتاب من عند الله او له جانبه د الله. که ته دغه روایتونه کتاب د الله له طرف ده وایي خفي دي، نو چې په وایي او خفي کې ته شک وو بیا پیدا کې بیا ته کافر یې. دا که وایي سي لکه د الله قرآن، نو بیا دا ستا په دغه کتابو کې د درو شپو نکاح جایز ده. دا ستا په مسلم کې، ستا په ابو داود کې، ستا په بخاري کې د شپې نکاح جایز ده. متعه ورته وایي. ستا په سیاه او سته کې د آس غوښې حلالې دي. ستا په سیاه او مثال په سته کې چپکلي حلاله ده. ستا په سیاه او سته کې لګړ بګا ورته وایي لکه لیوه دا حلال دي، ملخان حلال دي. نو ستا کم شی مردار سلوی د جاهل زو، که دا وحي او خفي سي، نو سته یو خبر نو هم کافر یې. نو اوس الله ورته وایي قل ورته وایي پیغمبره فاتو پس تی راوړئ بکتاب یو کتاب من عند الله او له جانبه د الله وي. هو هغه چې وي احدا ډېر زیات د هدایت والا کتاب وي تر دغه قرآن، تر دغه تورات، یا تر دغه قرآن، تر دغه انجیل، یا دغه قرآن، یا دغه زبور. تی راوړي چې د الله له طرفه یي،
منهما تر دې دواړو چې د الله کتاب دی د یوه نوم دی تورات د بل دی فرقان اتبعو چې زه د هغه منل وکړم زه په هغه عمل وکړم ان کنتم صادقین که یاست تاسو او رښتیا ویونکي که تی رښتیا ویونکي یاست ستاسو تورات راوړي ستاسو انجیل راوړي اوس هم وایي زه آیات یم بل مې دا دواړه چې او کافران دي دا په دې سره کافران دي یو وایي چې دلته په دغه ډورۍ کې انبیا شهدا ژوندي دي د دنیا فرق هغه بل وایي چې دغه انبیا بدنونه دغه پراته دي رب وایي چې خاورې کېږي الله فإلم یستجیبو که چیرې دي دا قبول او نکله دا خبره چې تیله د الله قرآن یا تورات یا د الله قرآن یا انجیل یا د الله قرآن یا زبور فلم یستجیبو قبلونه نه وکړه لکه تعالی ای نبی علیه السلام نو فعلم نو ته پوسه بیا پوس اوس ورته چې دغه قرآن کې پر هره مسله باندې چې ته وایې رو راځي و قبر ته پر دې ما ته به ګر قرآن کې آیات پیش کړه ته وایې پر دین پیسې اخیستلې دي په ګر قرآن کې آیات پیش کړه چې ته وایې دغه چاشتونو تعویضونو جایز ته په ګر قرآن یو دی آیات پیش کړي چې الله دې ویلي او نبي ته چې دا ولیک دا په غاړه کړه یا دغه په اجتماعي دعاګانې یا دا ختمونه یا دغه مذهبونه چې تا پر مسجد باندې توحید او چشت ولیکي دا بیا مسجد نه دی بیا دا رقم دی او لکه د یهودو او د نصارا چې کوم عبادت خانه هغه رقم مسجد به مسجد وي په مسجد کې د باچا اختیار نشته د مسلک د نشته که تا و مسلک ته نسبت وکړي نو ته کافر یې الله وایي ای پیغمبره پوسه چې انما بېشکه یتبعون دی پیروي کوي منل کوي احواو د خپلو خواهشاتو د الله قرآن تا ته نه پېښوي د الله په قرآن کې پر دین پیسې اخیستل دي جایز بولي الله دا ارامي دي الله چې انسان مړ شو که نبي که شهید دي ټوله خاورې کېږي دی وایي نه خاورې کېږي نو څه وکړه الله وایي ته پوسه چې دوی چې دي یتبعون اواهم دی منل کې د خپلو خواهشاتو یاره دا دونه ملایان دا شافعي و مالکي و امبلي و جعفري و پلانا پلانا ومن هغه څوک ومن څوک اضلو چې زیات وي ګمراه زیات کافر زیات مشرک ممن اتبع تر هغه چا چې هغه منل کوي تابعداري کوي احواو د خپلو خواهشات د الله د قرآن یو آیات نه پېښوي بس خپل خواهشات دي بغیر هودن بغیر د هدایت هدایت څه دی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الله دا قرآن کې شک نشته دا د هدایت کتاب دا د هدایت کتاب پرېښی دی یو وایي زه علاجي یم یو وایي زه پنجپیره یم یو وایي زه بریالی یم بل وایي زه سیپه یم بل وایي زه توحید او ټرست والا کافر یم چې شیطان مسلمان کړی الله بغیر هدی من الله بغیر د هدایت نه د الله له طرفه هدایت نشته خپل خواهشات یې نیولي دي ان الله بېشک الله لا یهدي هدایت نه کوي هدایت په څنګه وکړي او قرآن پروت دی نه وایي قرآن پروت دی دغسې او رټه وایي قرآن پروت دی خو بس ملا صاحب د ثواب کتاب جوړ کړی دی مچیې خالي په مچېدلو نه کېږي که ته دا معاینه خالي مچیې د دې خواهشات نه پرځې کې دا معاینه د تاسې دا اوس مې کتل په فیسبوک باندې یو سړي ته معاینې وشي را سره ما سره بازي وکړه هغه ما په وسه نه کې دی راولاړ دا معاینه یې چیش کله مړه کله نو خواهش یې نشو پرځای کولی نو اوس ته د الله قرآن ستا څنګه ایمان دی الله وایي چې ستا ایمان رالی په خوله دې اقرار وکړ په زړه به دې تصدیق هغه وخت راځي چې ته په عاشق پوه یې
چې دا اوبه دي دا سپین ټوکر ته څنګه ستا ایمان دی په قرآن کې په ګرد آیاتو کې یو آیات باندې نه پیل او عمل هغه وخت کېږي چې په خوله اقرار شو په خوله تصدیق شو په عمل به ثابتوې هغه کار بیا کوې تا خالي بس د مچولو دپاره اول د قرآن نور د ایمان نسته باندې الله وایي ان الله بېشک الله چې لا یهدي القوم هغه قوم ته الظالمین چې دوی ظالمان دي ظالم دا دی د الله کتاب یې بس په پیچلی دی په دشمنونو کې نه وایي چې وایي بغیر د اخبار وایي په سوچ وایي بدل اوري په سوچ اوري هغه بدل اوري چې دی په پوی یو د الله قرآن دی بغیر د سوچ د فکر نه وایي په دې د جنت غواړي په دې باندې پره مې د قسم که جنت میلاد ستا او د ابو جهل پر تا بیو هغه په پوهېدی هغه که دا ومنو بیا د ما څخه دغه خواهشات پاتې دي اوس دی ځان ته مسلمان وایي او د الله کتاب نه وایي